ګرانو کتونکو په دغه پروګرام د شریعت په رڼا کې سوال او دغه جواب کې مونږ نه یو ورور ډیر یو اهم سوال کړی دی او دا داسې سوال دی چې عام طور باندې تقریبا اکثر خلک یې کوي په خپل باندې هم دا سوال واوري او په هغې باندې عمل وکړئ نورو خلکو سره شیر کړئ او مونږ لا په ویلو باندې او تاسو لا په شیر کولو باندې به الله تعالی اجر ان شاء الله تعالی خامخا راکړي. سوال دا دی چې مفتی سے محترم سوال یې کړی دی چې نابالغ اولاد د پلار او د مور چې کوم بچی دی نابالغ دی اولاد دی هغوی نیکی کا یعنی منځ کا اودس کا یا ماشومتوب کې قرآن کریم تلاوت کا یا ورسره ذکر و اذکارو کا یا په بلوغت نه مخکې حج له لاړ شي یا عمرې له لاړ شي چونکه ماشومان خو غیر مکلف دي الله طرف نه پاغوی باندې تر بلوغت پورې د احکامو کول نشته هغوی لپاره ټول احکام چې دي هغه نفل دي پاغوی باندې داسې احکام فرض یا واجب نه نو ماشومان چې نیکی کا یا نیک عمل کا د هغې اجر او ثواب ماشوم ته میلاویږي او که د ماشوم پلار او مور ته میلاوږي او که دواړو ته میلاوږي دا سوال یې کړی دی کیدای شي د غرور به ماشومان به نیکان صالحان به هغوی به منځ او دس کا عبادات به کا هغې په بنیاد باندې به دا سوال کړی او دا ډېر اهم سوال دی تقریبا ډېر کسان یې مانه کوي. ګرانو کتونکو د شریعت په رڼا کې د دغه سوال جواب دا دی چونکې احادیثو ته چې انسان وګوري د فقهاو اقوال ته وګوري نو داسې یو حدیث هم میلاوږي په مسند احمد کې او په مسند ابو یعلا کې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته صحیح حدیث دی او هغه حدیث دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل چې کله یو ماشوم یا ماشومه بلوغت ته نی رسیدلی او هغه داسې نیک اعمال کا ثواب والا کار کا نو هغې ثواب یا پلار او مور ته میلاوږي او که چېرته ګناه والا کار وکړه نافرمانۍ والا کار وکړه په حدیث کې راځي نو هغې ګناه نه ماشوم ته میلاوږي او نه یې پلار او مور ته میلاوږي. یو حدیث داسې په مسند احمد او مسند ابو یعلا کې موجود دی. یو حدیث داسې موجود دی چې یو زنانه په حجۃ الوداع په موقع باندې یو زنانه رااله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل ته څوک یې حضور علیه السلام ورته فرمایي زه مسلمان اهل اسلام رسول الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې سره یو ماشوم نابالغ ورته فرمایي یا رسول الله مبارک دی چې حج وکم ثواب به ورته میلاوږي ورته فرمایي بالکل چې دی حج له به ځان سره راوستل او که حج کړی ثواب به ورته میلاوږي نبی علیہ السلام ورته فرمایي او د دې حج ثواب به تا ته میلاوږي. نو داسې یو حدیث ده دی وجه نه په دغه سوال په جواب کې علما دوه ډلې دي. بعض علما کرام فرمایي چې ماشوم نابالغه چې نیک عمل وکړه نو ماشوم تم په ثواب میلاوږي او د هغه پلار او مور تم په هغې باندې ثواب میلاوږي ځکه بعضې احادیثو کې ذکر راغلی. بعض علما کرامو تقسیم کړی دی تطبیق یې کړی دی جوړ یې راوستلی دی د حدیثینو په منځ کې او هغه دا دی چې دا دویم قول چې کوم دی او دې ته یا علماو قوي او راجح قول هم ویلی دي او هغه دا دی چې کله یو ماشوم نیک عمل وکړه نابالغ یا ماشومه نیک عمل وکړه او هغه نابالغي نو هغې عمل ثواب میلاوږي صرف ماشوم ته ماشوم یا ماشومې ته میلاوږي. دویم قول دا دی البته پلار او مور چې کوم والدین دي د دغه ماشوم تربیت یې کړی دی دغه نیک عمل په طرف باندې یو توجه یا د دغه ماشوم را ګرځولې دا ترغیب یې ورله ورکړی دی نو پلار او مور ته به د دغه ماشوم د تربیت او د نیک تربیت او د دغه رغبت یا ماشوم یدي طرف ته رامایل کړی دی راړولی دی پلار او مور ته به د دې ثواب میلاوږي او چې عمل کله ماشوم وکړه نو ماشوم ته به د هغې عمل ثواب میلاوږي. نو یو قول پکې دام دی چې د تربیت ثواب به پلار او مور ته میلاوږي چې ماشوم یا نیکۍ طرف ته راواړه نیکۍ طرف ته یې راغب که نو دا خو پلار او مور په تربیت باندې نیکۍ په طرف باندې راغی نو تربیت ثواب به پلار او مور ته میلاوږي او چې عمل وکړه نو هغې عمل ثواب به ماشوم ته میلاوږي. نو دا هغه جوړ دی په حدیثینو کې بهرحال په حدیثو کې راغلی دي چې پلار او مور ته هم ثواب میلاوږي ماشوم ته هم میلاوږي یا بعضې حدیثو نه داسې پته لګي چې پلار او مور ته تربیت ثواب میلاوږي او د عمل ثواب ماشوم ته میلاوږي خو ثواب ورته میلاوږي په هر صورت کې ورته میلاوږي هم ماشوم ته میلاوږي هم پلار او مور ته میلاوږي. نو په کار دا ده چې زمونږ او تاسو د بلوغت نه مخکې په ماشومانو باندې خیال وساتو د هغوی د مونځ د هغوی د اودس د هغوی د سپارو
د قران کریم د مدرسې د سبق د هغوی د ښه اخلاقو د تربیت د هر پلار او مور له پکار دی چې د خپل ماشوم یا ماشومه د هغې ښه تربیت وکړه چې په مستقبل کې پر روان وخت کې د پلار او د مورم په کار باندې راشي او د معاشرې دپاره هم سودمن او فایدهمن وګرځي. دا ډیره ضروري خبره ده او هر څومره پیرنټس دي څومره والدین دي پلار مور دي یا مشران دي خبرې ته توجه ورکړل په ټولو باندې لازمي او ضروري دي.